بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی څنګه تاسو ته پته ده د کم قومي حکومت چې راغلی دی نو د دو سره IMF څه معاهده د اوسه پورې د کنې د اوس دوه درې میاشتې وشوې د اوسه پورې اوسه دا معاهده نه ده شوې. دویمه خبره ده چې سعودي عرب ته لاړو، سعودي عرب ولا هم قرض پیسې ورنکړې، بیا ترکي ته لاړو، ترکي مله ورنکړې. اوس چاینا ته تلي، چاینا مته اندازه داسې معلومیږي چې هغه مته انکار کوي. نو دا ټولې دنیا ته پته لګېدی چې حکومت څنګه چینج شو او پاکستان کم طرف ده کنې دا کم ګروپ کې شاملېږي، یا رشین ګروپ کې شاملېږي یا امریکن ګروپ کې شاملېږي. نو په ظاهره خو دا داسې دی چې دا امریکایي ګروپ کې شامل دی. دننه پالیسیانو پته ده، پاکستان د پالیسیانو د اوسه پورې پته نه لګېدلې چې دا په کوم ګروپ کې دغه کېږي، ځکه چې پالیسي یو شان دي، بهر بل شان بظاهر هغه بل شان معلومیږي. نو د پاکستان چې کله پالیسیان راغلي نو پالیسیانو د دغه پالیسیانو پته نه لګي، ځکه چې زموږ هر یوه پالیسي ازاده نه ده. نو رو پرو تیل ګرانېږي او اوس زمونږ وزیر خزانه بیا هم دا خبره وکړه چې مونږ به دا نور هم ګرانه وو. نو دو اندازه لګوي چې یاره 270 ته به مونږ لیټر خېجو. نو بهی په دې کې به د غریب خلکو د پاکستان د قوم د کم میډل کلاس لواله او د غریب طبقې پورې د دې خو به د سرمایهدارانو او د ارپتیانو به صرف کارخانه نه خرابېږي، نور خو به د خلکو تباهي وشي. 270 ته دا تیل ورسي، ستا په ملک کې نوکریانې نشته، ستا په ملک کې کارخانې نشته، ستا په ملک کې کارونه نشته. نو آیا وایي دا د دې څه به څه کېږي؟ نو د دې خبرې دا دغه دی چې ټوله دنیا چې کوم ملکونه بنګلادیش، سریلانکا، ایران، انډیا چې کوم دغه ملکونه دي ټول روس طرف ته لاړه، رشیا طرف ته لاړه. نو پاکستان د خپل د قوم د خپل مشیت د په باره کې، ځکه چې روس هم سوپر پاور ملک تېر شوی دی، اوس ټیک ته بېرته خپل خپو باندې ولا را روان دی او ښه جګړه هم کوي. کم چې نیټو ممالکو د هغه څه لاندې وتی دی 40 ملکونو سره خپل دغه نه بایدي. نو موږ ته پکار دی چې یاره موږ د خپل قوم د مفادو د مفادو په لګي چې روس طرف ته ودرېږو. هغه ملکونه موږ د نیټو هېڅ هم نه راکوي، د اوسه پورې هسې په بوزو کې راته اوبه بوځي او روپۍ دغه ته هم نه پرېږدي. دغه شان مقروض کوي به هم، قرض به راکوي، سود به راباندې اړوي او په اخره کې به راته وایي چې یاره تا یو قانون به راباندې نافظ کوي، د هغې هم بیا پته نه لګي چې بیا به یار څه راکوي یا نه راکوي. نو پاکستان دی به د دې شی وکړي دا کم حکومت سفیر د روس سفیر هم دا وایي چې یاره پاکستان خو دې راشي موږ ته عمران خان راغلی خو هغه معاهدې د دې لپاره راغلی و چې یاره زموږ سره معاهدې وکړي. چې عمران خان تللی نو دا حکومت دې ښه نه لړ شي که نه، ولې د امریکې نه یېرېږي، د چا نه یېرېږي چې یاره ته به نه ځې هلته معاهدې باندې ټیک ټاک دې لاړ شي، هلته دې معاهدې وکړي، اسلحه الي، نور ټکنالوژي الي، د تیلو او د غنمو دې به برای راست څنګه چې انډیا کوي، څنګه سریلانکا کوي، بنګلادیش کوي، افغانستان کوي، د دنیا ملکونه کوي. نو وایي پاکستان هم د خپل دا وایي چې زه خود مختاره ملک یم چې پاکستان هلته هم دې لړ شي. نو دا کوم حالات چې دې حکومت روان کړي او داسې مهنګایي راځي نو دې سره به د خلکو خانه دا مشکل لګه دا خلک دې ته ټینګ شي، ځکه چې ډېره د دې سره به ډېر مشکلات شروع شي. نو زما دې حکومت ته دغه دی چې یاره زر تر زره دي د دغه ریشن ګروپ ته واوړي او بس هغې ګروپ سره مونږ دغه بیا مونږ د چاینا هم پیسې راکوي، مونږ د به روس هم راکوي، مونږ د به ایران هم راکوي، ځکه چې هغه د اوسه